أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا کسانو چې ایمان وروړی دی لا تبطلوا تاسو مه باطلوئ صدقاتکم صدقې خپلې بالمن پس بادلو سره والأذى او په تکلیف رسولو سره کالذي پشان د هغه سړي ينفق ماله چې دی خرج کوي خپل مال رئاء الناس د پاره د ښودنې د خلکو ولا يؤمن بالله او دی ایمان نلري په الله تعالی والیوم الآخر او په ورځې رستنې باندې فمثله پس مثال د دې سړي کمثل صفوان پشان د مثال د هغه ګټې دی علیه تراب چې پای باندې خاوره وي فاصابه پس ورسیږي دیتا وابل غټو څاڅکو والا باران فترکه صلدا پس پرېږدي دی لره صفا ګټه لا یقدرون دی به قدرت نه لري علی شیء پس څیز باندې مما کسبو د هغه څه نه چې دی کسب کړي دي والله لا یهدي القوم الکافرین او الله تعالی هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته. په مخکې دواړو آیتونو کې د صدقات او د خیرات نه بعد د منع او د اذى د زبادلو نه او د تکلیف رسولو نه منع وکړه ځکه چې دې سره اجر ضایع کیږي. کامل اجر به هغه چاته ملاویږي چې هغه د صدقې نه پس پرهیز وکړي زبادلو نه کړي او سائل ته تکلیف نه رسي. په دې آیت مبارکه کې چې کم صدقې نه وروستو زبادلو شي او تکلیف رسولو شي نو د هغې د ضایع کېدو مثال ورکړي او دو مثال ورکړي. ویره داسې صدقې مثال داسې دی چې لکه کافر او منافق خیراتو کې صدقه وکړي. څنګه چې د کافر او د منافق صدقه الله تعالی بالکل نه قبلي د هغې اجر ثواب بالکل نشته ځکه چې ایمان نشته دی. نو د دې مؤمن دا نفقه او صدقه هم دغه شان ضایع شوه او برباد شوه لکه څنګه چې د کافر او د منافق صدقات او خیرات ضایع او برباد شو. لکه د عمل د قبلېدو دپاره ایمان شرط دی
او چې چا کې ایمان نشته نو که هر څومره نیکیو کې صدقات او خیراتو کې الله تعالی نه قبلي. نو دا مؤمن چې د صدقه او خیرات کړی دی او د هغې نه پس یې زبادل وکړو تکلیف یې ورسو، د دم دغه شان عمل ضایع شو څنګه چې د کافر او د منافق عمل ضایع شو. او بل مثال دا ورکي وی لکه تاسو ګورئ یو مینه ګټه ده، یو پلنه غټه مینه ګټه ده او د هغې د پاسه لږه خاوره وي او د یو انسان دا امید چې په دې خاوره کې به بوټي روخیږي، ګل به روخیږي، بوټي شینکي او پکې رازرغون شي او دې مثال پای کې تخم واچي او په دې تمه او په دې امید چې زرغونه به وشي او دې کې ناڅاپه زوردار باران وشي تیزو، داسې باران چې غټو غټو څاڅکو واله وي، مدم باران نی او نه پشم وي. نو په دغه زوردار او تیز باران سره هغه خاوره موسی، هغه تخم موسی او ګټه پاک او صفا پاتې شي. نو دې انسان چې دی نه کوم امیدونه وابسته کړي وو هغه ټول امیدونه یې ضایع شو، هغه ګټه پاک او صفا پاتې شوه. دقه رنګې د دې سړي صدقې مثال دی چې دا خو صدقه وکړه او خیرات یې وکړو او د الله نه د اجر امیدوار دی، لیکن پرهیز یې ونه کو، د صدقې نه پس یې زبادل وکړو او ریا او دکلاوی وکړه او تکلیف یې ورسو، نو د هغه نفقه هم دغه شان ضایع شوه. او دا انسان په دې تمه دی چې سبا قیامت کې به ماته ردي اجر میلاویږي، حالانکه هغه دنیا کې ده ضایع کړي دي. څنګه چې هغه سړی د دغه ګټې د فصل او د زرغوني امیدوار دی او سشتې نه، دارنګې ردي مؤمن مسلمان مثال هم دی. د دې وجې نه پرهیز پکار دی، عمل دی وکړو نو د عمل نه پس بیا د هغې زبادل هم نري پکارو، شمیرل هم نري پکارو. مشهور تابع د امام ابن سیرین رحمه الله تعالی دا چې چاته معبر وای د خوبونو تعبیر به وایي، دا ډېر لوی تابعی دی امام ابن سیرینو. دغه مخې ته یو سړی بل چاته لګیاو وی فعلت الیک وفعلتو، ګوره تا سره ما دا ښه کړي وو، دا مې ښه کړي وو، دا مې سره ښه کړي وو. امام ابن سیرین ورته اسکتو غلی شه هلکه، وی هر هغه نیکي چې هغه وشمېرلې شوه دا نیکي پاتې نه شوه چې تا هغه ته چې ما تا سره دا ښه کړي وو، دا مې سره ښه کړي وو، دا حکم دی ښه پاتې شو. هغه تا ذکر کو، هغه ته نیکی خو هغه نیکی ره چې به د الله دربار ته لړه بس خاموش شه بیا، او که نه پس ته دې شمیرل کې هغه بل باندې احسان وراړی، دا نیکی نیکی پاتې نه شوه. امام ابن سیرین دی اوس خاموش شه اوسو، دا خو نیکی پاتې نه شوه چې تی لګیا شمیرې یې. نو دا نیکی کول آسان دی خو د نیکۍ حفاظت کول ګران دي، ځکه د نیکۍ مثال د سرمایې دی، سرمایه به راغونډه کړي وبه ګټي، لیکن د هغې محفوظ ساتل بیا ګران دي. نو نیکي به محفوظ ساتي به تر مرګه پورې او بیا په خوله باندې قابو ساتي، د هغې تذکرې او بیانه کوي. یا ایها الذین آمنو، مؤمنانو ته خطاب دی. د کافر او د منافق څه حال دی، خو مؤمن ته چې مؤمنه ورتر کافر او د منافق په شان عادتونه اختیار نه کړي. څنګه کافر او منافق لنډ راګرځي،
اخو د الله د ذات نه امیدونه ساتي نه هو که چا سره ښه وکړي نو بیا ورته شمیري چې تا سره ما دا کړو تا سره ما دا کړو. د مؤمن دا شان نه دی چې مؤمن د کافر او د منافق عادتونه خپل کړي. یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان وروړی دی لا تبطلوا صدقاتکم تاسو مه باطلوئ مه بربادوئ مه ضایع کوئ. ابطال معنی ضایع کول او بربادولو. صدقاتکم خپل صدقې یعنی صدقه دې وکړه او دا قبولم شو د الله تعالی په دربار کې خو تا د هغې نه پس داسې یو منافي عمل وکړو چې اذا او من دې وکړو یعنې تکلیف دې ورسو سایل ته او بل چاته د هغه صدقې باره کې ناقبوله شوې صدقه بیا ختمه شوه دا یې اجر ضایع شو. نو ولې اجر ضایع کوئ او تا ته څه میلو شي په دې زبادلو سره او په تکلیف رسولو سره. لا تبطلوا تاسو مه باطلوئ او مه ضایع کوئ صدقاتکم خپلې صدقې. په څه سره به باطلیږي؟ بالمن والاذى په زبادلو سره والاذى او په تکلیف رسولو سره. خو دې سر ټولې صدقې به نه ضایع کېږي. کومه صدقه چې تا کړې ده او د هغې صدقې باره کې تا اذا وکړو تکلیف دې ورسو نو صرف اکه صدقه ضایع شوه. دا نه چې ستا تمام صدقې ضایع شوې. مثال انسان ټول عمر بلا صدقې او خیراتونه یې کړي دي لیکن یوه صدقه داسې ده چې د هغې باره کې دا کار یې وکړو بدپرهیزي یې وکړه نو صرف دکه صدقه ضایع شوه او د هغې اجر ضایع شو. هغه نورې صدقې چې ستا کمې زړې دي نو هغه ورسره نه ضایع کېږي نو ورسره کمیږي او نه ورسره نور نیک عمل ستا خرابېږي. نور نیک عمل به دې سره نه خرابېږي. هغه که چېرې خرابېږي نو هغه بیا الله دې نه کړي ارتداد سره. که سړی مرتد شو نو په ارتداد سره مرتد کېدو سره ټول نیک اعمال ضایع شي بیا او چونکې دا خو صرف ریا ده او دارنګې اذا او تکلیف رسول دي نو دې سره به صرف اکه صدقه ضایع کېږي چې د کومې باره کې دا بدپرهیزي ده کړې ده. لا تبطلوا مه باطلوئ تاسو صدقاتکم خپلې صدقې بالمن والاذى په زبادلو سره او په تکلیف رسولو سره. دې کې د من او د اذا قباحت بیانې چې دا دومره قبیح کار دی چې ګوره دې سره قبوله شوې صدقه ستا ضایع شوه. دې کې بیا تفسیر قرطبي او روح المانی دواړو اشکال کړی دی چې زمونږ خو دا عقیده ده چې نیک عمل په ګناه سره نه ضایع کېږي. ګناه په نیک عمل سره ختمیږي. د ګناه اثر چې دا په نیک عمل سره ختمیږي لیکن نیک عمل په ګناه سره نه ختمیږي. نیک عمل خو نیک عمل دی خو الله تعالی قبول کړی دی نو څنګه به ختم شي؟ نو هغې بیا وي چې د صدقې نه مراد اجر د صدقې دی. صدقه نه ضایع کېږي خو اجر یې ضایع شي چې کم ثواب او کم درجات تعالی الله تعالی درکول هغه ضایع شو. او یا دویم جواب دا کړی دی چې مثال صدقه یو انسان نن وکړه او دې 10 کاله بعد بدپرهیزي وکړي دا من او اذا دا کار وکړي نو صدقه خو نن ده کړې ده هغه لیکلې شوې ده نو 10 کاله بعد آی بیا دوباره به روانېږي به
ای بیا دا جواب کړی دی چې الله جل شانه ته د انسان د مستقبل پته ده چې دا انسان نن صدقه کی خو لیکن دی به دومره زمانه بعد او دا کار به دی کیوه دا بادل به دی کی او دا تکلیف به دی رسیبه نو الله تعالی فرشتي ته وایي چې د دې صدقې او علامت مقرر کی چې د کمې صدقې دا علامتونه دا بیا ملیکه بیا او چې داسې علامتونه بیا لیکه اوس فرشتي ته د مستقبل پته نشته چې به دا کار مستقبل کې کی خو دا اوس نه الله جل شانو فرشتي ته وایي چې کومه فرشته لیکل کی چې کومه صدقه یو انسانو کې د هغې علامت ته ګوره چې علامت یې څنګه دی نو په علامت باندې بیا لیکه اگر چې د صدقه کړې ده خو لیکن علامت یې بدل و نو می لیکه بیا تفسیر قرطبي لیکلی دی وی کله چې انسانو د چاله د وینا نه بغیر هغه سره مدد وکړي صدقه وله ورکړي ستا نه چا غوښتې نه ته وله د خپلې اندې ورکړي وی دې ته یدن بیضاء وی دا سپین لاس دی چې دې بغیر د غوښتلو نه خلکو له ورکړي او چې ستا نه څوک وغواړي او هغه له ورکړي نو دې ته یدن خضراء وی دا لاس شین دی او چې کله صدقه دې چاله ورکړه لیکن تا هغه ته تکلیف ورسو زبادل دې ورته وکړو یا بل داسې طریقه دې وکړه نو دې ته یدن سوداء تور لاس وایي نو گویا کې دا توروالی یو علامت شو دا شینوالی علامت دی دا سپینوالی علامت شو چې کومه صدقه بغیر د غوښتلو تا ورکړه نو هلته به سپین علامت ښکاره شي فرشتې ته او کومه صدقه چې په غوښتلو سره تا ورکړه شین علامت نو شین علامت هم ښه دی او سپین علامت ډیر زیات ښه دی بیا او کچری فرض کا صدقه دی ورکړه لیکن دا بدپریزي دی وکړه نو تور علامت ظاهر شي نو فرشته علاماتو ته ګوري بیا که د صدقې علامت شین و نو هغه شین ولیکي او که تور نو بیا یې نه لیکي ځکه دا تور د لیکلو قابل نه دی نو بیا مطلب لا تبطلوا صدقاتکم مباطلوي خپلې صدقې چې صدقې نه پس وروستو زمانه کې به ته من او عذابه کې نو دا صدقه د سره لیکلی کېږي نه نو ته نیک عمل کې نه لیکلی کېږي نو چې په ریکارډ نه راځي نو ستا به سبا څنګه تا ته به میلو شي څه د قیامت په ورځ باندې خو به عملنامه کې چې څه موجود وي هغه به ستا په کار راځي او دا په ریکارډ باندې رانغی نو چې یو څیز ریکارډ په یو اداره کې ني ته یو محکمه کې یو ادارې تړلی دی یو کار دپاره ای به ستا ریکارډ ګوري چې ریکارډ دې شته او که نشته دی که ته ډېر ووایې چې زاده یم هغه وایي ستا ریکارډ موږ سره نشته دی نو چې ستا د صدقې د سره ریکارډ رانغی نو تا ته به اجر څه میلو شي او تا ته به ثوابونه څه میلو شي لا تبطلوا تاسو مه باطلوئ صدقاتکم خپلې صدقې بالمن په زبادلو سره والاذی او په تکلیف رسولو سره زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دی هغه خبره عام اخلي هغه وایي هر نیک عمل به نه باطلوي په خپله تا نوافل شروع کړو نو نفل لمونځ تا باندې لازم نو نیت دې وتړه اوس به باطلې نه سر ته به یې رسې سلام پورې به یې رسې ته دا مه چې دا خو نفل دی راشه
ما ته اختیار دی که باطلو میں که کومے که نیکو ما. اوس به سلام ناړې او نه به منځ کې پریزي، اوس به سر ته رسې به. نفلی روجه دې ونیسله شروع دې کړه، نو ته به دا نه وایې چې د ما خپله خوښه ده، نه سله دې شروع کوله. او چې دې شروع کړه اوس به بغیر عذر نه باطلې او نه به ختمې. او که دې باطل کړه او بغیر عذره نو قضا خو در باندې هم ده، خو د یو قول مطابق ګناهګاریږي ورسره چې تا ولې حکم مات کو، چا راته چې شروع کوه. ابو داود شریف کې روایت دی، عائشه رضی الله تعالی عنها او غالبا چې ام سلمه رضی الله عنها و یا حفصه رضی الله عنها و دی کار چا سرولې گل کورته نو د خوراک څه ښکلی څیز و، نو یې دواړو وتړو شو. دی روجه وه خو دوی څه ماښام ته انتظار کو، نو بس دی هغه روجه ماته کړه، خوراک یې وکړو. نبی علیه السلام چې کور ته تشریف وروړو، دې دواړو ته خپله مسله بیان کړه چې دا زموږ خوراک تړو شو، نو موږ روجه ماته کړه، خوراک مو وکړو. نبی علیه السلام وفرمایل اقضیا مکانه، د دغه روجې به اوس قضا راګرځوئ. خو دې ته ملامتیا ځکه ونه کړه، سخته خبرې ځکه ونه کړه چې چونکې د دې د مخکې مسلې پته نه وه، لومبنۍ مسله مخې ته راله. هغې وی دا ګنې نفلي روجه ده، زموږ خپله خوښه ده، که پوره کوو یا که نه پوره کوو بیا. نو نبی علیه السلام وی زه ټیک ده، اوس هم چې څه کړي دي خو شوي دي، لیکن آینده به داسې نه کوئ او بیا به سر ته رسوئ او ماتوئ به نه بیا. نو مسله چې تا کله یو نیک عمل شروع کو، اوس تا خپل اختیار ختم شو، به لازم شو در باندې او سر ته به رسئ. ځکه لا تبطلوا صدقاتکم، او الته سوره محمد کې دي چې لا تبطلوا اعمالکم، خپل اعمال مه باطلوئ. نو عمل بیا عام دی او دلته کې صدقې ذکر دی. بالمن والاذى، پس بادلو سره په تکلیف رسولو سره. کالذی ينفقو، دو مثال ورکی، مسئله انتهایی اهمه ده، سنجیده ده. نو دی وجه نه په دو مثالو سره پوهه کی چې دا زبادلو دا تکلیف رسول دا معمولی خبره ګورې نه ده، دا سرسری خبره نه ده. د دې مثال د هغه سړي دی چې یو کافر او منافق دی او هغه خرج کی، دا د خرج څه فایده شته دی؟ نه نشته دی، آخرت کې هیڅ فایده نشته. نو ای مؤمن مسلمانه، ستا د صدقې به هم دغه شان فایده بیاني. کالذی، کابطال الذی، پشان د هغه سړي، یعنې پشان د باطلولو د هغه سړي، ينفق ماله، چې دی خرج کی خپل مالو، رعاء الناس، د پاره د ښودنې د خلکو، د خلکو د دکلاوي د پاره، د شهرت او مشهورتیا لپاره کی چې زه مشهور شمه، الله رضا پکې منځ کې اډو ساتي نه. د مؤمن لومبنی مقصد د الله رضا وي، د خلکو ښودنه مقصد نی. او منافق مقصد د خلکو ښودنه وي چې خلک وویني چې را دې سخاوت کی. اصل کې دا منافقان چې و د نبی علیه السلام په زمانه کې، چې نبی علیه السلام به اعلان وکړو چې صدقې وکړئ یا جهاد دپاره چنده وکړئ، نو مؤمنانو مسلمانانو خو به اخلاص سره کوله. منافقانو خو مال نه ورکو، خو مجبوری دا وه که چېرې نه ورکو نو بیا محیطه کیږو، بیا وایي چې دا خو پریشان منافق دی. نو دی به د خلکو مخکې مال لوړو او د خلکو مخکې به مال پیش کو چې خلک وویني چې او دم مال ورکو.
نو صرف د خلکو د ښودلو دپاره صحابو د نبی علیه الصلاة وسلام د ښودلو دپاره دا کار به کو، نور د الله تعالی رضا پکې بالکل به نه وه. رعاء الناس دپاره د ښودنې د خلکو، ریا دکلاوي ته وي، ښودلو ته وي. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر او دی ایمان نه لري په الله تعالی باندې او په ورځې رستنۍ باندې. ځکه که چې ده د الله تعالی په ذات باندې ایمان نو ریا دکلاوي بیا نه کوله، په دومره خبره کافره چې الله تعالی ویني. د الله تعالی دا لیدلو به دا خبره د انسان دپاره کافي ده، مخلوق څه به ویني څه به ونه ویني. د نهاون جنګ وشو دلته کې ایران کې. عمر رضی الله عنه ډیر پتمو، روزانه د جنگ حالات به معلومولو. روزانه به عمر رضی الله عنه د مدینې ونونه بار بروتو او د لارې سر ته به ولاړو چې اوس به څوک راشي اوس به څوک راشي، جنگ څه حالات دي. نو چې کله صحابو جنگ وګټو نو امیر لښکر یو قاصد ولېږو چې شا به لړ شه او عمر رضی الله عنه ته زر حالات ووایه، قاصر په تمه دی او په انتظار دی. نا قاصد چې راغی نو هغه په اوښه باندې سورو. نو هغه عمر رضی الله عنه نه پېژنده چې عمر رضی الله عنه څوک دی. نو هغه عمر رضی الله عنه ته لاره کې ولاړو، وی لکه د جنگ څه حالات دي. هغه شروع و د جنگ حالات یې ورته بیانولو. عمر هو سره منډې والې روانو ورسره، هغه وایي چې ګنې زه به امیرالمؤمنین سره ملاقات کومه. خیر په دې حالاتو کې لاره کې تپوسونه ترې کول، څه حالاتو څه چل شو. چې کله هغه قاصد ته بیا پته وي دا عمر رضی الله عنه دا دی، نو کېناستو نو ویي وایه حالات څه نو. هغه بیا تفصیل شروع کو، پلانکې شهید شو، پلانکې شهید شو، پلانکې شهید شو، نومونه یې اخیستل ورته. بیا ویي یو لوی فهرست داسې دی چې هغه نومونه ته نه پېژني. نور داسې مجاهدین دي چې شهیدان شوي لیکن تی نه پېژنې، دا یې نومونه ته نالمه. نو عمر رضی الله عنه یو تاریخي جمله ووی او په ژړا شو. وی که عمر یې نه پېژني نو هېڅ خبر نه ده، الله تعالی یې پېژني. که زه یې وپېژنم نو څه وکړه، نه نو الله تعالی یې پېژني. هغې د الله دپاره شهادت ورکړی دی، الله قبول کړی دی. خبره دا ده چې د انسان نفقه او صدقه او خیرات که لږ دی او که ډېر دی، بس دا خبره کافي ده چې الله تعالی ولیدو اوس الله دې اوس قبول کړي. خلکو ته به څه وایي؟ فرمایي رعاء الناس دپاره د ښودنې د خلکو. دیو جن نبی علیہ السلام فرمایي ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. نبی علیہ السلام چې ټولو زیاته یره چې ما سره ده ستاسو هغه د شرک اصغر ده، چې تاسو به شرک اصغر کې مبتلا نشئ. صحابو یو ما شرک الاصغر، دا کم شرک دی؟ نبی علیہ السلام ریا دکلاوه شرک اصغر دی. دا هم یو وړوکی غونتی شرک دی چې ته خلق الله تعالی سره یو ځای کې. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر او دی ایمان نه لري په الله تعالی باندې او په ورځ رستنۍ باندې. یو مثال نو دویم مثال ورکي. فمثله کمثل صفوان، د دې نفقې او د صدقې مثال داسې دی لکه یو غټه مینه ګټه ده، چونکې د عربو غرونو سره واسطه ډېره وه
دی خو به سفرې کولې او په سفرو کې به دی اوبه اکثر د ګټې د پاسه څکلې. یو لویه ګټه ده او د یې د پاسه خاوره راله، هغه یې خاورې یو تیغ ونیسو او د یې دیګ به زرغونه وکمه. دا دی اوچت دی هوادار دی ښکلی فصل به وشي او په هغې کې د قیمتي تخم واچئ او په دې انتظار چې فصل به وشي. او بیا د غرونو باران ډېر تیز وي، زورور باران د غر وي. هغه زورور باران پای باندې وشو، غټ غټو څاڅکو والا، هغه خاوره هغه تخم غر سې وړو او دا چې کوم امیدونه وابسته کړو هغه خالي لاس پاتې شو. دکه رنګې مثال د دې نفقې او د صدقې دی چې تا ازا او تا من وکړو، دغه شان د نه لاس تا ووینځلو. فمثله پس مثال د دې کمثل صفوان په شان د مثال د غټې مینې ګټې دی. صفوان دا جمع د صفوانتون ده. صفوانتون هغه غټې ګټې ته وي چې مینه وي، لکه د ماربلو په شانتې املس چې ورته وایي. املس مینې ګټې ته وي چې رګړه ورکړه شي صفا کړی شي وي. کمثل صفوان په شان د مثال د هغه غټې ګټې علیه ترابون چې پای باندې خاوره وي. ترابون نکره دی، لږه خاوره وي، معمولي. یعنې دا نه چې پوره ډېره زیاته خاوره چې پوره ځمکه جوړه شوي، نه معمولي خاوره، صرف یو تیغ دی. او فاصابه وابل پس ورسیږي دغې ته وابل. وابل المطر الشدید ته وي، زوردار باران ته وي. او هغه باران ته عظیم القطر چې دای څاڅکي غټ غټ وي. نو غټو څاڅکو والا باران زوروري، هغه ارسي د ویښه وباسي. نو وابلن غټو څاڅکو والا زورور باران فترکه صلدا پس پرېږدي دغه ګټې لره صلدن مینه او صفا. صلدن هر هغه څیز ته وایي چې پای باندې زرغونه نه کیږي. لا نبات یا لا شیء علیه چې څه پې پاتې نشي او نه پای زرغونه کیدی شي. اصل کې په ګټه باندې زرغونه نه کیږي چې کله مینه وي او صفا وي. نو دا مثال شو. دلته کې د منافق مثال د مینې ګټې دی او د هغه د نفقې مثال د خاورې دی چې نفقې دومره لږه د لږه خاورې په شانتې. او د هغه د ریا چې ده دا په شان د زورور باران دی چې ریا پرې راله نو هغه نفقې داسې ضایع شوه لکه څنګه چې باران سره خاوره ضایع شوه. یا دویم مثال داسې دی که کافر سره لګو. د کافر مثال د مینې ګټې د صفوانو او د هغه د نفقو د خرچو مثال د تراب دی. او د هغه د کفر چې دی نو دا مثال د وابل دی، د غټو څاڅکو والا باران دی. د کافر په دی د کفر چې کله د وکړو د کفر د وجې نه هغه تمامې صدقې ضایع شوې لکه څنګه چې د ګټې نه غرس لړلو. لا یقدرون علی شیء دی به قدرت نه لري. دا کافران او منافقان چې د چا ایمان نشته دی به قدرت نه لري علی شیء په معمولی څیز باندې مما کسبو د هغې نه چې دی کسب کړي دي. هېڅ قسمه ثواب به ورته نه رسیږي. او که مؤمن تیوالو
د مؤمن د هغه نفقه به ضایع کېږي چې کوم بدپرهیزي کړې ده، نور نیک اعمال په دې سره نه ضایع کېږي. والله لا يهدي القوم الكافرین، او الله تعالی هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته. چې انسان عنادي کفر اختیار کی کنه، عام کفر نه، عام کافرانو ته الله تعالی هدایت کی. ولې دا صحابه مخکې هم حال کې اوسو، خو مخکې کفر حالت کې الله تعالی ته هدایت نه کوسو. نو مراد تین هغه کافر دی چې عنادي وي او ضدي وي، نو هغه ته بیا الله تعالی هدایت نه کوي. او چې کم سلیم الفطرت وي، اړی پاک او ضد او عناد پکې نه وي، هغه ته الله تعالی بیا هدایت وکړي. ای هغه کسانو چې ایمان وروړی دی، مه باطلوئ صدقې خپلې پس بادلو سره او تکلیف رسولو سره، په شان دا سړي چې خرج کوي خپل مال د پاره د ښودنې د خلکو او دی ایمان نه لري په الله تعالی په ورځ وروستنۍ باندې. پس مثال د ده چې دی په شان د مثال د مینې ګټې دی چې پای باندې معمولي خاوره وي. پس ورسیږي هغې ته زورور غټو څاڅکو والا باران، پس پرېږدي دې لره مینه ګټه. دی به قدرت نه لري په څه څیز باندې د هغې نه چې دی کسب کړي دي. او الله تعالی هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ومثل الذين ينفقون، او مثال دا کسانو چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل ابتغاء د پاره د لټولو مرضات الله د رضامندۍ د الله تعالی وتثبیتا او د پاره د مضبوطولو من انفسهم په نفسونو خپلو کې کمثل جنت پشان د مثال د هغه باغ دی بربوتن چې په ډېرې باندې وي اصابها وابلن ورسیږي دې ته ګور باران فآتت اکلها پس ورکي دا باغ میوې خپلې ضعفین دو چند فإن لم یصبها پس کچرې ونه رسیږي دې ته وابلن ګور باران فطلن پس پرخه
والله بما تعملون بصیر. او الله تعالی په هاسو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. ایود احدکم آیا خوښوي یو د تاسو نه ان تکون له جنت دا چې وي در پاره یو باغ من نخیل و اعناب د کجورو د انګورو تجری من تحتها الانهار چې روان وي لاندې د هغې نه نهرونه له فیها د در پاره په دې باغ کې من کل الثمرات هر قسم میوې وي. واصابه الکبر او رسیدلی وي دته بوډاوالی وله ذریة او در پاره اولاد وي ضعفاء کمزوری فاصابها اعصار پس ورسیږي دی باغ ته تیز سیلی فیه نار چې پای کور وي فاحترقت پس وسوځي دا باغ. کذلک یبین الله دارنګې بیانوي الله تعالی لکم الآیات تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم تتفکرون دپاره دی چې تاسو فکر وکئ. په دې دو آیاتونو کې د دو قسمو صدقو د نفقو د خیراتونو مثال سره بیان کی. لومبی هغه صدقه چې د الله د رضا دپاره ورکړی شي نو د هغې یو مخصوصي مثال بیاني. او دویم هغه نفقه چې هغې کې من وي اذا وي ریا او دکلاوه وي نو د هغې یو مثال بیاني په مخصوصي مثال سره. لومبنی هغه نفقه چې د الله د رضا دپاره وي مقصد یې صحیح وي ویره دغه صدقې او د نفقې مثال داسې دی چې لکه یو باغ دی او په ښکلي ځای کې دی. هغه ځای دی اوچتو ابو هوا یې مناسب ده او دغه باغ کې میوې وي نو که په دې باندې لږ باران وشي او که ډېر باران وشي نو باغ خپله میوه پوره ورکي خطا کېږي هم نه شاړېږي هم نه او خرابېږي هم نه. دغه باغ په عمده ځای کې دی نو دې لپاره لږ باران هم کافي دی او چته هم خپله میوه کمه نه ورکي بلکې دو چند ورکي د نورو باغونو نه. نو دارنګې د مؤمن او د مسلمان د نفقې او صدقې مثال دی. انسان لږه صدقه ورکي او د الله د رضا دپاره ورکي او د حلال مال نه وي دغه لږه صدقه الله تعالی زیاتی تر دې چې د هغې نه د غر په شانتې او د غر نه هم زیاتو صدقه ترې جوړه شي او دا به د انسان بیا په کار راشي. او د هغه نفقه او صدقه چې هغه د ریا او دکلاوې دپاره او په هغې کې من وي او اذا وي وي د هغې مثال داسې دی لکه یو سړی دی هغه یو باغ دی هغه باغ د انګورو د کجورو ښکلي شاندار باغ دی او په هغې کې نور هم قسمه قسم میوې او فصلونه دي. دا سړی چې دی بوډاوالي ته ورسېدو عمر یې سیوا شو د ماشومان دي یا خو تشې لورانې دي یا هلکان دي خو ټول ماشومان او معذوره دي
یعنی جوانان پکې طاقتور پکې څوک نشته دی. او دې انسان تر دې انسان تمام معاش چیرې تمام زندگی په دې باغ باندې روانه ده، بل څه آسره د نشته دی. او په آخر عمر کې چې دی بوډا وي او په دې باغ باندې یو آفت راشي او دا باغ د ویښه وسوځي، هېڅ هم پاتې نشي، نو آیا دې انسان به د حسرت او د خفګان به څه حالي چې د خپل مستقبل څه ښکاري. یو خو ماشومان اولاد یې کمزوري چې هغوی دوباره محنت نشي کولی چې باغ وله دوباره جوړ کړي، او دیم بوډاره دومره طاقت پکې نشته چې باغ دوباره ولګي. نو دارنګې د منافق او د کافر د نفقې او د صدقې مثال دی چې دې نفقه او صدقه کی لیکن ریا او دکلاوه کی پکې. یا مومن مسلمان دی خو د ریا او دکلاوې د پر نفقې او صدقې ورکي، او چې بیا سبا قیامت کې دی الله تعالی ته مخامخ شي، نو د ریا او د دکلاوې د وجې نه نفقې به ټولې ضایع شي، برباد بشي. لکه څنګه چې دغه بوډا انسان په باغ باندې په اخرې کې اور راغی او خطا شو او تباه شو، دارنګې د دې انسان هغه نفقې او صدقې به تباه او برباد شي. لکه څنګه چې دغه بوډا انسان خالی لاس پاتې شو او د هغه ریکوري اوس نه کیږي، دارنګې د دې ریا او دکلاوه کوونکي انسان مثال دی چې دی به سبا قیامت کې خالی لاس پاتې شي، نه ورته دوباره چانس ملاویږي چې دنیا ته بیا لاړ شه او بیا محنت وکړه، او نه هلته څه متبادل بل څه نظام شته دی. دغه مثال د ریا او د دکلاوې دی. د آیتونو نه مقصد ترغیب دی او تنبیه ده. صدقه کوئ، نفقه کوئ، د الله د رضا لپاره کوئ، بل یو مقصد پکې منځ ته مه راولئ. د نفقې او د صدقې یو مقصد دام دی چې انسان زړه مضبوط شي، الله سره مینه او محبت پیدا شي او دې سره مال پاک شي. ومثل الذین ينفقون، او مثال د کسانو چې دی خرج کوي اموالهم مالونه خپلو، او د مال د خرج کولو اغراض او غرضونه دوه وي. یو دا چې ابتغاء مرضات الله، د پاره د لټولو د رضامندۍ د الله تعالی. مرضات مصدر دی، یعنی الله تعالی د رضا د پاره دا سکی. بل یو مقصد د دنیا پکې نه وي، صرف په دې وای چې الله تعالی راضي شي. یو د الله تعالی د رضا د پاره مال ورکي، او دویم وتثبیتا من انفسهم، د پاره د مضبوطولو او د محکم کولو من انفسهم د نفسونو خپلو. تثبیتا دو معنی دي. یو معنا خدا چې داړه مضبوط شي، انسان په شروع کې نه غواړي چې نفقه او صدقه ورکي، لبه تعالی جات نه درکي خو ته به ورکې به ته به د آخرت فایدې ته ګوري. انسان دا زړه به تا ته وي دنیا کې به د نقصان وشي، لاس به دې خالی شي، نو ته به د آخرت فایدې ته ګورې چې ما ته به ډېر څه میلو شي. نو شروع کې به ستاړه تعالی جات نه درکي او ته په زوره لږه لږه نفقه او صدقه به کوې، نو رو به ته بیا عادت شي، زړه به بیا په ورکولو باندې خوشحالیږي، په نه ورکولو به خفه کېږي.
لکه څنګه چې نن سبا عام طور انسان په نه ورکولو خوشحالیږي، په جمع کولو باندې خوشحالیږي او په ورکولو په خرج کولو باندې خفه کیږي. یو وخت بیا داسې راشي چې انسان بیا الټه شي، په نه ورکولو به خفه او په ورکولو باندې به خوشحالیږي. ابراهیم علیه السلام داسې عادت شوی و چې یوازې به یې خوراک هم نه کو، څو پورې چې میلمه به نو راغلی. چې څوک میلمه راشي چې ما سره کیني چې خوراک را سره وکړي، دا د انسان بیا عادت جوړ شي چې د بل په ورکولو باندې به خوشحالیږي او په نه ورکولو به خفه وي. نن سبا خو عام طور مونږه صرف په خپله د خوړلو لذت او فایدې مو لیدي، په بل باندې د خورلو فایدې لا مونږ ونه لیدې چې چا د بل چا باندې د خورلو فایدې وکتې او ایته کم لذت ملاویږي نه په خپل خوراک کې نشته دی. د بل حاجت پوره کولو کې چې کم مزه او کم لطف دی هغه په خپل حاجت پوره کولو کې نشته دی. خو دا یو کیفیت د نظر نه پیدا کیږي. بخاری کې روایت دی د هجرت په موقع باندې نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه روانو. 3 شپې دی په غار ثور کې تیرې کړې او دالته ندی روان شو. موسم د ګرمۍ او عربو کې اسیم ګرمي ډیره وي. سفر د یری مو په عامه لار باندې نو په دشت و بیابان باندې او د غرمې ټیمو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما یو ځای وکتو، هغه دی مې په لاسو باندې هموار کو. نبی علیہ السلام مې هلته سملو او ما ورته تاسو آرام وکړئ، زه د خوراک او څښاک څه انتظام کوم. لاره کې یو شپونکي مو لیدو، هغه سره بیزي وی. ما ترې نه تپوس وکړو څوک یې؟ پلانکي یم. ما وپېژندو چې د مکې مکرمې هغه پلانکي سړی دی. ما ورته لږ پی نه راکې؟ هغه وی واله که نه. وی ما هغه بیزي صفا کړې او پی مې ولوشلو. هغه زمانه کې عربو کې دا دستور و چې د څکلو دپاره پی به هر چا له ورکولو، انکار به چا نه کو. نو هغه وی پی چې ما کله ولوشل رومړو نو هغه مې یخ کړو. چې نبی علیہ السلام چې کله آرام وکړو نو ما ورته چې جی ټیم د تلو دی نو راپام مې سو او ما هغه پی نبی علیہ السلام ته ورکړو. چې نبی علیہ السلام وسکل نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه رضیت وی زه خوشحاله شوم. په دې واقعه کې انسان حیران شي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ستړی دی، دا سفر خو هغه هم کړی دی، دا اوږې خو هغه هم دی، په خطره کې خو هغه هم دی. هغه دا نه وي چې کله ما څنګه پیولې بس سم وسکل نو لږ خوشحاله شوم. وی چې نبی علیہ السلام وسکل وی زه خوشحاله شوم. نو اصل کې د خپله څکلو فایده خو مونږ لیدلې را لذت مونږ لیدلی دی. په بل چا باندې د څکولو او په بل چا باندې د خورولو او د بل چا د حاجت پوره کولو هغه فایده او کم لذت دی هغې سره مونږ لا مانوس شوي نه یو، نو ځکه مونږ ته نه ښکاري. نو دا وی چې وتثبیتا من انفسهم د پاره د مضبوطولو د نفسونو خپلو، یعنی دا صدقې او دا نفقې دي ځکه ورکي لږې لږې چې زما دا زړه مضبوط شي، دغې دل جمعي پیدا شي او په ورکولو باندې آماده شي. یا بل معنا وتثبیتا د وجې د یقین نه من انفسهم په نفسونو دي کې
دی په زړه کې دا یقین دی چې دا زه کوم دا ضایع کیږي نه او دا بربادیږي نه، دا جمع کیږي الله تعالی سره. دا الله مال دی زی ورکومه، سائل الله تعالی را لېږلی، معلوم د الله تعالی دی، زه پکې صرف استعمالیږم، الله مې ډېر څه راکړي. د پاره د یقین کولو من انفسهم د نفسونو خپلو نه. کمثل جنت، نو پشان د مثال د هغه باغ دی. دا صدقه چې دی سائل ته ورکیو په دغه دوو نیتونو باندې چې الله راضي شي او زړه مې مضبوط شي، په زړه کې یقین دی. نو کمثل جنت بربوة، بیا مثال ورکی وی ردی نفقی او ردی صدقی مثال د هغه باغ دی چې په یو ښکلي ځای باندې اوچت ځای باندې او د هغې آب و هوا مزیدار او شاندار وي او په هغې باندې عام طور باران کیږي او که ډېر باران نشي لږ باران پې وشي، په دواړو صورتونو کې باغ خطا کیږي نه او میوه کمی نه، میوه ښه برابر ورکي بلکې دو چند ورکي، د نور باغونو هم زیاته میوه ورکي. نو دارنګې ردی مؤمن مسلمان هغه صدقه ده چې لږه صدقه یې کړې وه. اول خو انسان تمامي دنیا مالک نه دی، په دنیا کې بیا د پوره ملک مالک نه دی، بیا په ملک کې د پوره کلي مالک نه دی، خو د یو لږ غونته کې ځای مالک دی. او دی به د هغې نه هم پته نشته سلمه حصه ورکي او که زرمه حصه ورکي، لکه 10 روپۍ ورکوي یا ته 20 روپۍ یا 100 روپۍ ورکوي د خپل مالو، د چا فیصدي ولګوي نو څونه جوړېږي. هغه لږ مالو چې د الله تعالی د کائنات ته وګوري او د بادشاهت د مقابله کې لکه دا څه دي، هغه لږ مال الله تعالی بیا ستا لپاره سیواکي او سیواکي. لکه بخاري کې روایت دی چې کله انسان یو کجوره ورکي د الله د رضا دپاره، وی دا الله تعالی داسې لویي کما یربي احدکم فلوه او فصیله، لکه څنګه چې تاسو د بیزي یو بچي یا د غوا یو بچي تاسو لویوئ او هغه بیا ورو غټ شي، وی دکه رنګې دغه لږه صدقه الله تعالی لویي او سیواکي یې، د هغې اجر او قدر سیواکي. نبی علیہ السلام فرمای حتی تکون مثل الجبل، وی دغه لږه نفقه او صدقه الله تعالی د غر په شانتي کی، بلکې ورپسې نبی علیہ السلام او اعظمه د غر نه هم زیاته غټه کی. نو دغه نفقه الله تعالی ستا په داسې سیوا کی لکه څنګه چې هغه قیمتي و. دیو جنا روح البیان یو روایت را نقل کړی دی، نبی علیہ السلام فرمای چې کله یو تن صدقه کی او سائل له ورکی نو سائل له ورکړي نی چې دا صدقه یو 15 خبرې وکي، دا صدقه چې را د اعمالو دا 15 خبرې کې خو انساني اوري نه، نو دا صدقه وی کنتو قلیلتنو، وی زه ډېر لږومه ډېره لږه صدقه ومه، فکثرتني تا زه ډېره کړمه، یعنې تا دغه 10 روپۍ 10 نشوي، دا به الله تعالی په 100 چنده تاله ډېر درکړي. وکنتو صغیرة فکبرتني، زه ډېره وړه ومه تا لویه کړمه. او دارنګې وکنتو عدوا فاحببتني، زه خو دشمن یم ستا،
ځکه دا مال د انسان دپاره دشمن دی. انما اموالکم و اولادکم فتنه، خو تا زه محبوب وګرځولمه. وکنت فانیا فابقیتنی، زه خو فنا کېدو والا ومه خو تا باقي پاتې کړمه. نبی علیه الصلاة والسلام کور ته چا یو بیزه رالیږلې وه. هغه نبی علیه الصلاة والسلام حکم وکړ دا تقسیم کې. نبی علیه الصلاة والسلام کور ته تشریف وروړی، څه پاتې پکې شته؟ نو هغه وی جنوره خو ختمه شوه، لږ ونته کې پاتې ده، لږ ونته مې ښودې ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام وی چې نه، دا لږه ختمه شوه، هغه ډېره پاتې ده، چې کوم ورکړې هغه الله تعالی سره جمع شي، نه پاتې ده، باقي ده، او دا چې کوم تا سره باقي ده دا به فنا کېږي به. نو هغه وی صدقه چې کنتو فانیا، نو زه خو فنا کېدو والا ومه خو فابقیتني، تا باقي پاتې کړمه، اوس په ریکارډ کې راشمه. وکنتو محروسا، وی تر اوسه پورې به تا زما حفاظت کو د مالو. او الان صرت حارسک، دا نن نه په به ستا حفاظت کوم اوسو. نو فکمثل جنت بربوة، په شان د مثال د هغه باغ دی، بربوة چې په ډیرې باندې وي. ربوه اوچت ځای ته وي. نو ډیرې، خو ډیرې نه مراد ډیر اوچت ځای نه دی چې ډیر غر د غر په سر باندې د ځمکې نه چې اوچت وي. اصابها وابلونو، ورسیږي هغې ته وابل تیز باران ته وي، غټو څاڅکو والا ګور بارانو. نو غټ باران پای کېږي. ظاهر خبره چې کم ځای اوچت وي هلته باران ډیر کېږي، په ښکته ځای باندې کم کېږي. فآتت اکلها، نو چې ځمکه هم مناسب ده، ځای مناسب دی، او اوچت ځای باندې هم دی، نو ظاهر خبره فصل به هم ډیري. فآتت اکلها، پس روړي دا باغ اکلها میوې خپلې. ضعفین دو چندې، ضعفین تسنیه ده خو مراد ترنه کثرت دی، ډېرې زیاتې میوې راوړي. د عامو باغونو نه نسبتا سیوا وي. یاره ضعفین دا مطلب دی چې کم باغ په 2 کالو کې څومره میوه کي، نو دا باغ په 1 کال کې هومره میوه کي. یا دریم مطلب یې دا دی چې نور باغونه په کال کې 1 پیره میوه ورکي، او دې په کال کې 2 پیرې ورکي. نو چې څنګه دغه باغ قیمتي شو، زیاته میوه ورکړه، دغه شان د انسان دا نفقه او صدقه هم ده. کم باغ چې ښکته وي، په نشیبي ځمکه کې وي، هلته اوبه ودرېږي، نو دا یې ونې هم هوادارې او شاندارې مزېدارې ني، او میوه هم خوږه ني. او کم باغ چې اوچت وي، نو هغه صفا وي، د هغې ابو هوا هم صفا وي، دا یې میوه هم مزېداره وي، او باغ ښکاري هم ښکلی، یعنې رونق او منظر هم ښکلی وي. فإن لم یصبها، پس که چېرې ونه رسېږي دې ته وابل تیز بارانو، نو فطلن، طلن پشم تم وي، او طلن نری باران تم وي، او طلن پرخې تم وي، شبنم تم وي. نو فطلن یعنی یکفیها طلن، کافی کېږي دې باغ دپاره پشم، پرخه یا نری بارانو. که باران ډېر نه یو څو څاڅکي وشي دا ول هم کافي وي، ځکه باغ ښکلی دی.
نو په دواړو صورتونو کې باغ به خطا کیږي نه، میوه به ښکلې ډېره ورکي به. والله ما تعملون بصیر، او الله تعالی په هاسو چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. دواړو ته تنبیه شوه. که څوک نفقه د الله د رضا دپاره وکړي هغه هم الله تعالی ویني، او که څوک د ریا او دکلاوي دپاره ورکړي هغه هم الله تعالی ویني. ایود احدکم، دې کې مثال د هغه صدقو دی چې هغه فاسدې شي د ریا او دکلاوي د وجې نه یا د من او د اذا د وجې نه. ایود احدکم، آیا خوښوي یو د تاسو نه ان تکون له جنتون، دا حمزه استفهام انکاری دی، یعنی دا څوک هم نه خوښي. لا یود احدکم، هیڅوک هم دا خبر نه خوښي چې زما باغ دی، ما دې محنت کړي و، زما دې تی امیدونه وي او په آخرې کې برباد شي، دا څوک دا خوښي. ان تکون له جنتون، دا چې وي در پاره یو باغ من نخیل و اعناب، د کجورو د انګورو نه. بهترین میوه دا د انګورو د کجورو ده، دا قیمتیم ده او عربو کې ډېر هم وه، ځکه د کجورو د انګورو ذکر وکړو. تجری من تحتها الانهار، بل دا انګورو کجورو دا غذام ده، دا صرف میوه نه ده، دې کې غذایت هم دی، دا د روټۍ کار هم کوي. نورې میوې صرف میوې وي او دا میوه او میوې سره غذام ده، نو ځکه یې ذکر وکړو. من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه، یعنې په دغه باغ کې نهرونه روان دي او جاري دي پکې. په کم باغ کې چې خپل نیر وي د هغې اوبه موجود وي، نو باغ شین وي او برابر وي، تازه وي. له فیها، له در پاره د دغه احدکم د یو تن دپاره، فیها په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسم میوې وي، یعنې د کجورو او د انګورو نه علاوه نور فصلونه پکې هم کرلي دي. که هغه د موسم مطابق هر څه فصل وي، که غلې دي او که دانې او که نورې میوې دي هغه یې پکې هم کرلي دي. د زمیندارۍ اصول مونږ ته ښیي. ځمکه ټوله په غنمو کې سره مه بندئ، نور کارونه پکې مو کوئ، ونې پکې مو کرئ، غیر چاپېر پوله باندې میوې مو کرئ، منځ کې پکې فصل مو کرئ، بلا شل کارونه ترېنه واخلئ. مونږ خو دغه صرف یو غنمو ته ناست یو، جوارو ته ناست یو. د زمیندارۍ اصول درته ښیي چې ځمکه ده نو بلا کارونه ترې په یو ځای کې والئ، چې هغه د کجورو د انګورو باغ هم دی او منځ کې پکې نور هم قسمه قسم میوې دي. واصابه الکبر، او رسیدلی وي ده ته الکبر بوډاوالی، یعنې دا سړی چې دی د بوډاوالي عمر کې دی. وله ذریة، اور در پاره اولاد وي، اولاد شته خو جوانان طاقتور نه دي، ضعفا او کمزوري دي. د ضعفا یو مطلب دا چې جنکۍ دي، نو جنکۍ ته ذمهداري خو نشي کولی، نه باغ سنبالولی شي. یا د ضعفا مطلب ماشومان دي، یا د ضعفا مطلب هغه معذوره دي، یعنې د کار کسب نه دي او باغ آبادولی نشي. نو چې دا نقشه راجمع کې، نو مطلب دا چې ردی سړی ټول اسره دی باغ ته ده، زندګي په دې باغ باندې روانه ده او ټوله سرمایه دغه دا باغ ده. او په داسې وخت کې په دې باغ باندې یو آفت راشي چې دا باغ د ویښه وسوځي،
د دې سړي به څه حالي او دې به څونه افسوس کې څنګه خالي لاس پاتې شو. دکه رنګې هغه سړی دی چې نفقې او صدقې یې کړې وي خو د الله د رضا لپاره نه وي او دې د قیامت پر ورځ بالکل خالي لاس پاتې شي، نو آیا د ریکوري سبب شته دی؟ نو هیڅ هم نشته دی. بخاري کې روایت دی عمر رضی الله عنه یو پیرو فرمایلو صحابو ته چې ردی آیت باره کې ماته وایي چې دا د چا باره کې دی، دې آیت کې څه ویل غواړي؟ نو صحابو وایي چې الله و رسوله اعلم، الله او د الله رسول ښه پوهېږي. نو عمر رضی الله عنه غصه شو، دا له څه جواب دی چې الله او د الله رسول ښه پوهېږي؟ دا خو زما ایمان دی چې الله او د الله رسول ښه پوهېږي. وایه نعلمو او لا نعلمو، دا جواب راکړئ چې موږ پوهېږو یا نه پوهېږو، دا راته ووایئ. نه ابن عباس رضی الله عنه دی ماشوم ناستو. ماشوم نه مراد دا چې نور صحابو مقابله کې کم عمرو. نغوی چې زما پړه کې یو خبره دی باره کې شته دی ووایم. عمر رضی الله عنه ووایه لا تحقر نفسک، خپل ځان کمزوري مه ګڼه چې ګنځړوکي مه وایه، کلو خبره وکړه. ابن عباس رضی الله عنه وجی په دې آیت کې د یو مالدار سړي د عمل بیان دی. وی څه عملو؟ نو فرمایل چې اصل کې یو سړی د هغه نیک کارونه کوي او د الله د رضا لپاره لګیا دی، لیکن په آخر عمر کې داسې ګناهونه وکړي چې هغه د ټول عمر هغه نیکۍ هغه چې څه یې کړي د هغه ټول ضایع او برباد شي. په آخر کې داسې یو کار یې وکړو. نو په آیت کې هم دا وي چې باغ یې خو لګولی دی او باغ کې خو محنت هم کړی، دا کجورې دا انګور دا هم د انسان نیکۍ دي او نورم قسمه قسم میوې دا هم د انسان قسمه قسم نیکۍ دي. نو باغ یې برابر کړی، د شکولو ټیم دی اوسو او د شکولو په ټیم کې داسې یو ګناه وکړو، داسې یو عمل یې وکړو چې د هغې د رس ټول باغ تباه او برباد شو. دا نه چې ګنې آفت پې الله تعالی خود به خود راوستو، خو د انسان د خپل عمل د لاسه پې آفت راغی. وی دغه مثال بیانې د هغه انسان چې نیکۍ کی او په آخر عمر کې بیا برباد او ضایع کی. نو عمر رضی الله په دې خبره خوشحاله چې واقعي آیت کې هم دقه بیان دی. فاصابها اعصار، پس ورسیږي دیتا دی باته اعصار تیز سیلې. اعصار هغه شدید او تیز طوفان او سیلې ته وایي. عصره اصل کې نچوړولو ته وایي. نچوړل کې انسان جامې نچوړي تو یې کی. نو اعصار هغه هوا ته وي چې هغه خاورې راوچتې کی په صحرا کې او دا بیا تاویږي او بیا اسمانه پورې نیونې غستنه جوړه شي. ایته زوبغه هم ویل کېږي. زوبغه د جناتو مشر ته وایي. نو خلکو یې دا پیریان ډولۍ ده، دا هوا تاویږي او لکه اسمانه پورې یو ستنه ورسي، دې ته ویل کېږي اعصارو. نو آیت اعصار ولې وي؟ لکه څنګه چې جامې خلک تاوي او نچوړي یې، دکه رنګې دا هوا هم تاویږي او بره ورسي. نبی علیه السلام یو پیره په سفر کې تیزه سیلۍ را روانه وه. نبی علیه السلام د مخکې نه ووایي چې د خپلو خیمو نه بار نه روځئ، ډېر ناشنا طوفان را روان دی.
یو صحابي یو خپلې اوښې پسې بار ووتو، هغه هوا اوچت کړو نو کم ځای ته یو څو غرونو ته هلته یې غورځولی و. هغه بیا خپله واقع بیان کړه. نبي علیه السلام ما ورته ویلي چې ګنې مه روځه، هغوی چې اوښ پسې بار راوتی ومه. نو دا هوا بیا انسان اوچت کي نو کم ملک ته ورسېدو نه خطرناکه وي. اعصار تیز هوا سیلی فیه نار چې پای کې اور وي، تشه سیلی نه اور پکې لام دی. نو فاحترقتو پس وسوځي دا باغ. کذالک دارنګ یبین الله بیانوي الله تعالی لکم الآیات تاسو ته خپل آیتونه لعلکم تتفکرون دپاره دی چې تاسو فکر وکئ تاسو چیرې موږ لږ سکول پکار دي. او مثال دا کسانو چې دی خرج کوي مالونه خپل دپاره د لټولو د رضامندۍ د الله تعالی او دپاره د مضبوطولو د نفسونو خپلو، په شان د مثال دغه باغ دی چې په ډیرې باندې وي، ورسیږي دې ته تیز باران، پس راوړي دا باغ میوې خپلې د چندې. پس که چېرې ونه رسیږي دې ته تیز باران، پس کافي وي دې لپاره پرخه یا نری باران. او الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. آیا خوښوي و د تاسو نه دا چې وي د لپاره یو باغ د کجورو د انګورو نه، روان وي لاندې نه نهرونه، د ده لپاره په دې باغ کې هر قسم میوې وي، او رسېدلي وي دې ته بوډاوالي، او د ده لپاره اولاد وي ماشومان کمزوري. پس ورسیږي ته تیزه سیلۍ پای کې اور وي، پس وسوځي دا باغ. دارنګې بیانوي الله تعالی تاسو ته خپل آیتونه دپاره تاسو فکر وکئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا ها کسانو چې ایمان یې راوړی دی، انفقو خرچ وکئ تاسو، من طیبات ما د عمده هغه څیزونو نه، کسبتم چې تاسو ګټلي دي، ومما د هغه څه نه اخرجنا چې موږ راایستلي دي، لکم ستاسو لپاره، من الارض د ځمکې نه، ولا تیمموا الخبیث او تاسو قصد مه کوئ د ناکاره، منه تنفقون چې د دې نه تاسو خرج کوئ، ولستم بآخذیه او حال دارې چې نه تاسو پخپله اغستونکي دې لره، الا ان مگر په دې صورت کې تغمزو فیه چې تاسو سترګې پټې کړئ پای، واعلموا پوه شئ تاسو ان الله غنی حمید چې بېشک الله تعالی چې دی غني دی ستایلی شوی دی.
د صدقاتو د خیراتو ذکر او بیان شروع دی. په آیت مبارکه کې دا تعلیم او ترغیب دی چې کله د الله په لاره کې صدقه ورکوئ او خیرات کوئ نو بیکار او ناکار مال مه ورکوئ. که ته د الله نه د اجر امیدوار یې نو بیا عمده مال ورکئ او داسې مال چې د نفع او د فیدې قابل وي. حکم دی چې تاسو د ځمکې نه کم پیداوار حاصل کئ د علم د الله په لاره کې خرچ وکئ او کمه ګټه چې تاسو کې تجارت و د هغې نه هم څه حصه الله په لاره کې ورکئ. د آیت باره کې دوه خبرې دي. یا خو دا چې د نفل صدقو د خیراتونو باره کې دی او یا دا چې د فرض زکات باره کې دی. د دواړو احتمال پکې شته. که چیرې د فرض مال باره کې شي نو بیا حکم دا دی چې د ځمکې نه کم پیداوار حاصل شو، که هغه غلې دي او که دانې دي، که میوې او سبزیانې دي، هغه ټولو کې د الله په لاره کې ورکئ چې د هغې تفصیل په حدیثو کې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا په خپلو ارشاداتو کې د هغې وضاحت کړی دی چې کومه ځمکه د وچې وي یعنې هغه د باران په اوبو باندې اوبه کیږي نو د هغې نو بیا لسمه حصه ورکوئ ځکه په هغې کې محنت او مشقت نشته. او کم مال چې ارټي یعنې د ارټ په اوبو باندې ستا پې خرچه کیږي په اوبو باندې نو هغې کې بیا شلمه حصه ورکئ. نو دا د ځمکې د پیداوار نه دی، که هغه مال لږ دی او که ډېر دی. او کم تجارت چې تاسو کوئ، کمایي کوئ، ګټه کوئ تاسو چې هغه درهم او دینار یا کرنسي ده، تجارتي مال دی، نو د هغې نه مو لګوئ. د هغې بیان هم نبی علیه السلام کړی دی. قرآن د قانون کتاب دی، قانون کې تشریح نی، تشریح بیا قانوندان کی. نو قرآن خو یو قانون بیان کو چې مال ورکئ، زکات ولګئ، ورکئ. اوس قانوندان نبی علیه السلام دی، هغه د دې تشریح وکړه چې د تجارتي مال 40 روپۍ په کال کې چې مال د نصاب برابر دی او کال پې تیر شو. بیا نصابونه دو دي په شریعت کې، یو د سونې دی بل د چاندې دی. سونه 52.5 تولې چاندي ده یا د هغې برابر قیمت دی چاندي، او سونه چې 7.5 تولې ده. 7.5 تولې سونه، 52 تولې چاندي. د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا دواړه برابر وو. 7.5 تولې سونه چې وه دا 52 تولې چاندي په اعتبار سره برابر وه. یعنې یوه توله سره چې وو نو دا د 7 تولو چاندي برابر وو. نو ځکه 52 او 7.5 7.5 له چې په 100 کې ضرب ورکړي نو 52 ته جوړېږي. دا خو په دې دور کې چاندي ښکته راله او سونه ډېره بره لاړله. اوس په دې دواړو نصابونو کې چې هر چا سره هر یو نصابي، که صرف سره دي ورسره نو بیا 7.5 تولې، او که صرف چاندي نو 52، او که چا سره مکس سي څه چاندي او څه سونه ده بیا به قیمت کو. او چې په دواړو کې هر یو قیمت ته رسي
نو هغه بیا نصاب دی. تجارتی مال کې مو انسان سره نقد پیسې دي جمع کړي دي یا تجارت کې یا چاله قرض ورکړي دي، په دې دواړو نصابونو کې چې هر یو نصاب ته رسي دومره پیسې د سره دي او کال پې تیر شو، دی به دې زکات ورکړي. دا په من طیبات ما کسبتم کې داخل دي. لکه د چاندې 52 تولې د دې نن سبا په حساب سره 1,40,000 تقریبا جوړیږي، 1,35,000 تقریبا. دونه پیسې انسان سره دی او کال پې تیر شو او د باندې قرض نشته دی، نو دی به دې زکات ورکړي. دا د تجارتي مال کې حسابیږي. او د ځمکې پیداوار کار څومره دی دای نه هم دې زکات ورکړي. بیا په دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2 شاګردان دي او دا نور دریوړ امامانو، امام مالک او امام شافعی او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه. هغه وی چې څنګه تجارتي مال لپاره نصاب مقرر دی، وی دارنګه د ځمکې د پیداوار د پرم نصاب مقرر دی. څنګه چې انسان سره تجارتي مال نه راغی په لږو پیسو خو زکات نشته، وی دارنګه د ځمکې د پیداوار د پرم نصاب دی. ناغي وی ابو داود شریف کې روایت دی لیس فی ما دون 5 اوسق صدقتن، چې چا سره د 5 اوسقو نه کم فصل دی نو پای کې زکات نشته دی. او یو وسق چرین دا 80 سواغه وي نو د 5 وسقو نه 300 سوا جوړیږي، او 300 سوا چې د منونو په حساب سره کې نو تقریبا 25 من جوړیږي. نو هغه وی چې 25 من غلستا وشوه، یعنی 25 من جوارو، 25 من غنمو، 25 من اوربشي، او دارنګه هر یو څه چې 25 من کم از کمی چې دومره غلستا وشنه بیا به زکات ورکې، او که د دې نه کم نو بیا به زکات نشته دی. څنګه چې دی بل طرف ته انسان سره د 1,40,000 نه پیسې کمی نو زکات پې نشته. خدا غي وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه، د ځمکې پیداوار چې هر څومره دی که لږ دی او که ډېر دی، که 1 من دی وشو، که 1 دړی وشو، او که 10 منه وشو، که 20 منه وشو، پای کې زکات دی، 10 او 20 ده. او دلیل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا آیت مبارکه دی چې دې کې راځي ومما اخرجنا لکم من الارض، مما کې دا ما د پاره د عموم دی، د ځمکې نه چې مونږ تاسو له څومره وباسل او هر څومره یې مقدار یې نه دی بیان کړی، هر څومره چې مونږ راوباسلو نو هغې کې به زکات ورکوئ. بیا را درېواړه امامانو د امام ابو حنیفه صاحب شاګردان وي چې په سبزیانو کې هم زکات نشته. وی کم سی چې ذخیره کیږي نه، چې کم سیزو ذخیره کولی نشي لکه غنم او جوار ذخیره کیږي کاله پورې، او چې کم سیز زر خرابیږي لکه سبزی شوه، ای په دې کې مې زکات نشته. حدیث ته کنه اصل کې په خضراواتو کې وی صدقه نشته دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا آیت مهته کی ومما اخرجنا، مونږ چې د ځمکې نه څومره وباسلي دي پسه کې خو سبزیان هم دي بیا، او پسه کې خو که میوې او دانې هم دي او غلې هم دي،
نو د ځمکې هر یو پیداوارو کا سبزی ده، کاغه غلې او دانی دي، او کاغه میوجات دي، او که لږ دي او که ډېر دي، نو پای کې لسمه او شلمه دا زکات دی. یو عالم دی شیخ وهبت الزهیلی رحمه الله، بهترین کتاب لیکل دی الفقه الاسلامی و ادلته 12 جلد کې. دا کمال کړی دی چې هغه هره مسله لیکلې ده، نو 8 مذهبونه یې رانقل کړي دي. 4 خو مشهور دي، د 4 نه نورم 4 شته دی، داود ظاهري وغیره. نو د هرې مسلې لاندې 8 مذهبونه او دا 8 خپل خپل دلیلونه رانقل کړي دي. او د نر بچي کمال دا کړی دی چې په اخره کې بیا په دې 8 کې چې کم یو مضبوطي د دلیل په اعتبار سره ناغې له بیا ترجیح ورکړي چې دا یو پکې ډېر بهتر او ډېر مضبوط دی. په دې مسله کې هغه د زکات باره کې چې کوم 8 مذهبونه رانقل کړي او د هغې دلایلو ناهره کې وي چې حق خبرداره چې د امام ابو حنیفه صاحب خبره په دې ټولو کې زیاته طاقتور او وزنی او مضبوطه ده، ځکه د سر د قرآن آیت دی او د آیت بالکل چې امام صاحب اکه شان خبره کوي ومما اخرجنا لکم من الارض، وی دا ما د پاره د عموم دی چې د ځمکې نه سم پیدا شو، نه سبزیم ده، هغه میویم دي، او غالي او دانیم دي، او چې هر څومره که لږي او که ډېري څه نصاب خو له قرآن نه دی بیان کړی، وی په دې کې زکات دی. بل هغه وی د امام صاحب په دې مسلک کې فقراو ته ډېره غټه فایده ده. که مونږ د 25 من کېدو لګو نو بیا خو به ډېر خلکو اکثر پیداوار چې د ډېرو خلکو د 25 من نه کمي، د چا 10 منه، چا 15 منه، چا 15 منه، پس خو بیا به زکات نه ورکي به. او د 25 من نه کم خو سرمایه‌دار خلک یې خو به ډېر کم بشي بیا. او په دې امام صاحب په مذهب باندې غریب طبقه ډېره زیاته فایده ده، دا انفع للفقراء دی. که د انسان لږ کېږي او که ډېر کېږي، بل دا چې د مال مالک ته پکې هم فایده ده چې ته خپل مال نه 10 حصه وباسې که نه، په دې نهو کې او برکت پیدا شي، دا به ستا د کال دپاره کافي شي. یا د 20 حصو نه 1 حصه وباسې، دا 8 به ستا دپاره الله تعالی کافي کړي. د امام صاحب مذهب مضبوط دی او د امام صاحب خبره ډېره قوي او دلیل لري. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، انفقو خرچو کې تاسو، انفقو امر دی خرچو کې تاسو. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ وی دا آیت زمون باره کې نازل شوی دی. دا انصاری صحابي دی، د نبی علیہ السلام په جماعت کې یو چبوتره وه، ایت صفه ویل کېږي. دای د لاندې به غریبانان صحابه ناستو، چې کوم مسافر به و چې دا مدینه منوره کې به خپل کور او کلی به نه و، نو هغوی به په جومات کې د شپې پاتې کېدلو. دا دین طالبانو وو، د دین تمامې تقاضې به نبی علیہ السلام په دې سره پوره کولې به، چېرته جهاد له به یې څوک لېږل، د دینه به یې ولېږو، د تعلیم دپاره د دینه. دا تقریبا د 400 پورې دا طالبانو، دې ته اصحاب صفه ویل کېږي.
د دې نه خپل تجارت او نه څه بل څه کار و. ماښام به صحابو ځان سره یو یو دوه دوه درې درې کسان به بوتلو او په هغې باندې به د شپې خوراک وکړو، سهار به رالو. نبی علیه الصلاة والسلام خلکو له به ترغیب ورکړو چې راځئ جومات ته ځان سره وړئ. نو د خلکو اکثر کجورې وې، نو ځان سره به یې د باغ نه یو غونچک راواخیستو، عربۍ کې ورته غنکود وي، لکه لونګر په شانتې څنګه چې د کیلو یا لونګري، نو دا شان یو غټ غونچک به یې راوشوکو او به یې راوړو. د نبی علیه السلام په جومات کې یو لرګي به ولاړو، هغه لرګي ته به هغه واچو میخ ته، نو زه چې کوم صحابه وي به راته کجورې به هغې خوړې به. نو یو تن داسې یو غونچک راوړو چې په هغې کې هغه کجورې وچې شوې وې او وړې وړې وې او د کار او د استعمال قابلې نه وې. نو چې نبی علیه الصلاة والسلام ولیدو نو وی دا چا راوړی دی؟ او په دې موقع باندې د آیت مبارکه نازل شو. ترغیب دی چې د الله په لار کې مال لګوئ نو عمده مال لګوئ، د استعمال قابل هو چې کم از کمی. داسې وچې کجورې او داسې بیکاره دا که تاله څوک درکړي ته به یې والې قبولې به یې کړې، که دا تاله څوک په تحفه کې په هدیه کې دا کجورې درکړي دا بیکاره وچې شوې چې د استعمال قابلې نه دي، نو ته به آیا قبولې کړې د هغه نه؟ که ستا وس کېږي ته به ورته یو څو خبر مې وي چې هلکه زه ته داسې سړی ښکارمه، ځان سره یې سنبال که. نو چې څنګه ته خفه کېږي په دې باندې، دارنګې هغه هم یو انسان دی، دا ته هغه له څه ورکړو؟ نو مال د الله په لاره کې لګوئ، لیکن بهتر او عمده مال لګوئ. اوس که د آیت کې فرض حکم بیانېږي نو بیا خو داسې بیکاره مال سره زکات د سره ادا کېږي نه. دومره بیکاره څیزو چا د استعمال قابل نه زکات نه ادا کېږي. زکات به د مال د جنس نه ورکوې، چې کوم پیداوار ستا شوی دی هم د هغې نه یو حصه ورکه. په هغې کې هم دا هم نه چې خامخا ته اعلی کیټګرۍ والا ورکه، نه درمیانه مال ورکه. نبی علیه الصلاة والسلام به چې عامل لېږو د زکات د وصولولو دپاره، نو عامل ته به یې دا تعلیم ورکو چې لړ شه، نو چې کم مال دی نو دا مال درې حصې که، اعلی چې کم اعلی نه اعلی وي بهترین وي هغه یو طرف ته که، او بیکاره بل طرف ته که، او درمیانه منځ کې که. نو ته زکات د درمیانه نه وصول که، د اعلی نه مه وصولوه ځکه د مال مالک ته نقصان دی، د بیکاره نه مه وصولوه غریب ته پکې نقصان دی، درمیانه کې د غریب هم لحاظ ساتلی کېږي او د مالدارو مو. دا د نبی علیه السلام تعلیمات و. ابو داود شریف کې او بخاري کې دا ټول روایتونه موجود دي. نو درمیانه مال ورکه، دا نه چې اعلی غنم، اعلی جوار، اعلی څیزو، هر چې کم درمیانه وي. دا نه چې غنم ستا څه کال ښکلي شوي دي او تا سر تیر کلني غنم دي او هغه بیکاره دي، خامخا بیکاره به وي، خوند به پکې خامخا شوي وي، ته وایې راشه دا پکې وباسمه. نو زکات خو ستا او د الله منځ کې معامله ده، په تا باندې چا جبر او زبردستي خو نشته دی. الله ویني چې دا ته څه ورکوې. نو ستا په مال کې یو برکت ته کوم ځای نه راشي، ته الله تعالی سره داسې کوې چې ته الله تعالی سره 3 5 کوې،
نو الله تعالی بیا ګوري. نو ځکه آفتونه بیا راځي. او کنه ته د خپل مال که درمیانه یا اعلی ورکې، نو الله تعالی به تا سره هغه شانتې معامله کوي بیا. او کنه د نفلي خبره ده، آیت د نفل صدقې باره کې دی. نو بیا په نفلو کې بیا دو صورتونه دي. یو دا چې تو د اجر او د ثواب د حصول دپاره صدقه ورکوې، ته چې د اعلی اجر حاصل کما، نو بیا کوشش وکړه چې د اعلی نه اعلی څیز ورکړه چې کوم ستاړه ته نږدې وي، لکه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کې چې وي. یو دا چې تاله یو سائل یو غریب او مسکین راغی، هغه تا نه څه غواړي، نو دام اجر پکې شته. نو پتا دا خبره لازم نه چې ته اعلی نه عمده مال ورکې، اعلی مال یا عمده مالو، ته داسې یو څیز هم هغه له ورکولی چې دا حاجت پې پوره شي، بېشکه د عمده او اعلی دیني، یعنې نوې جامې دیني او دارنګې ډیر څیز دیني لږ دی وي، خو چې هغه د استعمال قابل وي. داسې جامې چې شلیدلي نه دي، داسې جامې چې د استعمال قابلې وي، هغه هم ورکړه، دې کې هم بیا ثواب دی. یعنې د سائل چې تا نه کله وغواړي، نو په تا باندې اعلی عمده څیز ورکول لازم نه دي، خو داسې څیز به ورکوې چې د استعمال قابلي. او چې ته کله وایې چې زرې سائل چا نه دي څه غوښتي، خو ته اجر د وصول دپاره صدقه کوې، بیا به کوشش کوې چې عمده او اعلی مال الله ته په نظرانه کې پیش کړه. انفقو خرچ کوئ تاسو من طیبات ما د عمده هغه څیزونو نه، طیبات په معنا د جیاز سره عمده. طیبات کې د حلال معنی هم شته، خو د حلال معنا د انفقو نه معلومه شوه، یعنې چې الله تعالی تا ته حکم وکړي چې خرچ وکړه، نو دا لازم ده چې حلال مال به وي. ولې الله تعالی به تا ته حرام مال نه تا حکم کړي چې حرام مال نه ورکړه، نو حلال مال خو باسې هم ورکوې به، بیا په حلال کې چې کوم عمده او اعلی وي. کسبتم چې تاسو کسب کړي دي، چې تاسو ګټلی دي. کسب دې ته وایي چې په مشقت سره یو څیز حاصل شي. مشقت کله بیا د خولې وي او کله مشقت بیا د بدني. چې کم مال تا په مشقت سره، په کوشش سره، په ستړیوالي سره حاصل کو، دې ته کسب وي، لکه تجارتي مال شو. خو په دې کې میراث هم داخل دی. که تا ته په میراث کې بلا شي مال میلاو شو او دایم تا سره کال تیر شو، ته یې هم زکات ورکوې. اوس که یو سړی چې دا خو ما ګټلی نه دی، ما خو کسب نه دی کړی، ستا پلار و نیکه خو کسب کړی دی که نه، هغه تا ته راغلی، نه هم بغیر کسبه خو نه دی راغلی، د اسمان نه پیسې خو نه راوریږي. عمر رضی الله عنه په جومات کې یو تن ولیدو د چاش په ټیم کې ناست او وایي څه کوې؟ وایي ذکر کوم. دا ذکر ټیم دی څو؟ ورته یې وایي د مدینې منورې په ونو کې پیسې نه کېږي، هلته پاڼې دي. مطلب دا دی چې ته به کسب به کوې، نو هغه ستا نیکه ستا پلار کسب کړی دی، نو هغه هم په کسب کې داخل دي. تا سره مال که د عرضې نه راغی، که په هبې او هدیې په طور باندې، که تجارت په طور باندې، او که په میراث کې تا ته میلاو شو، تی مالک شوې او کال تا سره تیر شو، زکات به اوس ورکوې. ومما د هغه نه اخرجنا چې موږ راایستلي دي لکم ستاسو لپاره من الارض د ځمکې نه، مما کې دا ما چې دا د عموم دی، چې موږ تاسو له د ځمکې نه څه هم راوباسلي دي
او څومره مروباسلي دي نو د هغې نه هم زکات ورکوئ. نو د مما خرجنا تعلق د ځمکې پیداوار سره شو او د ما کسبتم تعلق تجارتي مال سره شو. نو زکات په دواړو کې شو. خو د یو ته زکات وي او د بل ته په عربۍ کې عشر وي. عشر او نصف عشر. موږ د پښتو کې دواړو ته زکات وایو. ولا تیمموا الخبیث او تاسو قصد مکوئ خبیث د ناکارو. انسان فطرتي چیرې طبیعت د مال سره د مال حرس کی او مال سره تعلق ساتي او میلان ورته کیږي. دې مال ته مال زکوي. مال د میلان نه دی، میلان مایله کېدو ته وي. دې مال ته مال زکوي چې دې انسان مایله کیږي اصل کې. نو ولا انسان کوشش کی چیرې اعلی او عمده ځان سره پریزي او بیکار ورکی. نو قرآن چونکه زمونږ په نفسونو باندې الله تعالی په نفسونو باندې پوهه دی، نو مونږ ته چې داسې به نه کوئ. ولا تیمموا تاسو قصد مکوئ الخبیث د ناکار او د بیکار مالو. خبیث معنا ناکارا او بیکارا. خبیث په معنا د نجسم راځي، خبیث په معنا د حرام مال سرم راځي. نو تاسو قصد مکوئ د ناکارا یا د بیکار مال چې د استعمال قابل هم ني. منه تنفقون، دا منه وی تنفقون سر لګو، یعنی تنفقون منه چې تاسو خرج کوئ دغه ناکاره مالو. داسې بیکاره مال د الله په لاره کې مه ورکوئ. د الله په لاره کې خو پکار چې موږ د خپل جان نذرانه پیش کړی وي، دا خو لا مال دی. ولستم بآخذیه، او حال دار چې نه تاسو په خپل اغستون کې دی لره. آخذیه تاسو اغستون کې دی لره. مطلب دا دی که تاسو له دک شان مال څوک په هدیه او تحفه کې رالیږي، نو ته په خپله قبول کې چې ته دای سره لیږلي دي. ممکن ده چې تی وله په مخ باندې ورولې. ها کچرې نی ولې چشم پوشي کې ته بس هغه ټایم کې خاموش سره کېږي. خو چې کور ته راشي یا چې که یو دای لاس مونږ پورې خندا وکړه دا مونږ له سره ولېږلو، نو بلا شي خبرې وکړي. د دې مطلب دا چې د دې په اغستو باندې ته خفه وي. یا مطلب دا دی چې ستا په چا باندې څه حق دی او هغه تاله هغه حق پکې دک شان مال لوړي، نو آیا ته به د هغه نه قبول کړې چې ستا په چا باندې قرض دی او تاله هغه قرض کې دک شان مال تاله درکړي، دا بیکاره چې تی ورکې، نو آیا ته به په خوشحالۍ باندې قبول کړې؟ نو تی په خوشحالۍ مال ما پورې خندا کې تاله ما داسې مال درکړو چې ته مال دا واپس کې. بآخذیه اغستون کې هغې لره، الا مگر ان تغمزو فیه دا چې تاسو چشم پوشي وکئ فیه پای کې، یعنی یا خو د هغه خیال وساتئ چېرې دې اوس خفه نه شي، نو د هغې د وجې نه غږ ونه کړئ وویلې، خو وروستو بیا خفه یې او هغې باندې خبرې کوي چې ګوره ما پورې خندا وکړه ما له داسې څیز راولېږو. اغماز اصل کې د سترګو دا باڼه چې دي دا پردې د دې پټولو ته غمز ویل کېږي. نو اغماز چشم پوشي، چشم سترګو ته وي، پوش منه پټولو،
ستر پوشو دا پټولو ته وي. چشم پوشي یعنې سترګې پټولو. نو مراد تینا هغه غفلت دی یا تساهل دی، یعنې سهولت نه کار اخیستلو چې د مخاطب خیال ساتي نو غږ نه کوي هغه ټایم کې. نو تغمزو فیه تاسو چشم پوشي وکئ پای کې. نو په دا وخت کې هلکه هسې نالئ تاسو. نو بلم بیا دغه شانتې مه ورکوه. واعلمو پوه شئ تاسو ان الله بشک الله تعالی چې دی غني دی، الله بے نیاز دی. الله ته ستاسو د صدقو د نفقو هېڅ ضرورت نشته دی. الله تعالی به غریب له بل انتظام وکړي، خو ته داسې مه کوه. ته چې غریب له څه ورکوې لومبې ته الله تعالی له ورکوې. دا لومبې د الله تعالی په خزانه کې جمع شي نو بیا غریب ته وروستو میلاویږي. نو ته د الله تعالی په خزانه کې څه لیږې او څه ول ورکوې. او حمید الله تعالی ستایل شوی دی، د تعریف قابل دی. نو الله تعالی په دربار کې هم داسې یو څیز وکړي چې هغه تعریف قابل عمده او اعلی مال وي. ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی خرچ وکئ تاسو د عمده هغه څیزونه چې تاسو ګټلي دي او د هغه څه نه چې روباسلي موږ ستاسو لپاره د ځمکې نه، او تاسو کسب مه کوئ د ناکاره مال چې د هغې نه تاسو خرچ کوئ. او حال دا دی چې نه تاسو اخیستونکي دې لره مګر دا چې تاسو سترګې پټې کړئ په هغې، او پوه شئ تاسو چې بېشکه الله تعالی چې دی بې نیازه دی ستایلی شوی دی.